تاسو د خپل نبی طریقې ځان راولئ تاسو د خپل نبی اسلام اتباع کوئ اگر که ستا پلار خفه کېږي اگر که ستا مور خفه کېږي اگر که ستا رشته دار خفه کېږي که ستا ګاونډي خفه کېږي تاسو به اوس د نبي اسلام الله به خوشحاله وئ او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوشحاله وئ او به څنګه وي اولنه خبره خدا کوم نو چې دا سوال کوم چې نیټ قاریانو صاحبانو طالبانو نیټ نه ځان وساتئ دا یهودو مونږ یو لوی جراثیم خواره کړي دي یو لوی طوفان راکې راوستی چې زموږ دین ختموي نو یو به نیټ لګوئ چې تاسو حفظ کوئ او حفظ سره چې کوم دی دورونه کوئ الله به ستاسو په دې علم کې په دې حفظ کې برکت اچوي که چېرې تاسې نیټونه کوئ او بدنامنۍ کوئ او د خپل خواهشاتو په ځای ځئ غوره دا علم دا قرات دا قرآن حفظ تاسو ته بیا فایده نشي درکولی ولې چې ولې که نه لکل هالکون ټول خلق هلاک شو خو بچ الا العالمون عالمان بچ شو ټول خلق هلاک شو عالمان بچ شو بیا ورپسې څه وایي عالمان ټول هلاک شو وعاملين بس عاملين سدوج عمل كون كي عمل عاملين بس بيوي عاملين مهلاك شو وإلا المخلصون مخلصون بس ندان غوري علم سرا تقوى دي دوي شطور تاكي إخلاص راشي تاكي إخلاص راشي لچه إخلاص تاكي رالو هر عمل بچه إخلاص وي الله دا به امداد او نصرت کوي نن زموږ د حالات ولې داسې دی دا موږ علم شته هر څه شته لیکن عاملین یو عاملین او بیا ورپسې مخلصین اخلاص ممکن شته که چېرې موږ عاملین او مخلصین جوړ شو انشاءالله زموږ به الله په هر وخت کې زموږ ولي او زموږ هر خبره به الله پاک هر سوال به الله قبلوي نو دا خبره زه کوم چې دا تاسو به ستاسو مثال ای طالبانو ای طالباتو ستاسو مثال لکه کپنۍ کې یو نوی څیز راوځي چې هغه ورکوي وایي دا سیمپل دی سیمپل ستاسو مثال دی او سیمپل دی د قاري صاحب د عالم صاحب دی به داسې عمل کوي د پسپینې جواب باندې داغ لګي چې دی چې نور خلک د ده عبرت ولي چې دا د پلانۍ مدرسې طالب دی دا د پلانۍ مدرسې مدرس دی دا د پلانۍ مدرسې قاري صاحب دی چې ستا عمل ستا قول ستا فعل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق د هغه طریقې برابر وي او که چېرې ته وایې چې ما علم کړی دی دا علم کله بیا نشته پورې عامل جوړ شه نو مقصد مې دا شو دې طالبانو ته ویم او طالبانو ته هم دا ویم چې مبارکي بار بار مبارکي ورکوم د هغوی پلارانو لره د هغوی میندو لره چې الله پاک تاسو ته لوی دولت درکړو لوی دولت په تاسو باندې لوی احسان وکړو چې ستاسو بچو قرآن حفظ وکړو او لوی لوی دوره کړه بخاري ختم یې وکړو نو اوس درته دا زه ویم چې دا کومې جنکۍ بالغې شوي دي د دې به ودونه هم راځي داسې هلکان چې کوم به کسانو دې به ودونه راځي چې په واده کې دې ووایي چې موږ د پیغمبر طریقه کوو چې کوم د نبي اسلام طریقه چې موږ په هغې بسې ځو ولې په دې ملک کې زموږ هندوان اوسېدلي دي هغه د هندوانو رواجونه موږ کې ختمت شوي دې ملک کې هندوان راغلي دي او د هندوانو رواجونه موږ کې راغلي دي ولې چې موږ وړاندې څه کولو د شوکت شپه پسې راغله نو موږ به هلکانو به ټوټکیانې زوري او جینکو به غونډس کې جوړ کړي او یو کور ته ولاړې او بیا دې زوري دا ګوره د هندوانو ربس بې علمي وه که نه علم نه و که نه پوهه نه وه نن الله پاک په زموږ په کلي باندې خصوصا دومره فضل رحم وکړو چې عالمان پکې پیدا شو قاریان پکې
پیدا شو خود چې کوم دی عالمان شوي نو اوس درته دا وایم چې طالباتو ستاسو ودونه چې په واده کې غواړئ نبي الله خفه نه کوي نبي اسلام خفه نه کوي که تا د مور وي که تا د خپل وي وایي زه د پیغمبر طریقه منو طریقې نه منم ولې تا د علم رالو تا د پوهه راله ته به دا کې چې غیر محرم سره به ستا لاس نه میلاوېږي ولې نو موږ د پښتنو څه رواج دی اول خو خپل ځان پورې خندا کوو زلمې په بالونو درو او داسې دا جوړې دي ټولې ښځې مې پردي دا جوړې پکې چا راغوستې دي دا کوم کتاب دی ښځې مې په سر کړي او جوړو پسې روانې دي جوړې دي دا رواج دی رواج جوړې موړې نشته دین موږ ته دې صراط مستقیم سم لار ښولې ده خو که موږ ځان ته خپله کړه نو دغه جوړې به ختمې که جوړې موړې نشته او بیا موږ څه کوو چې واده یې نه کړي دي راوبشي نه کړي ته به کښېني او زلمیا به کښېني ورسره د نورو لکانو ملګري هم کښېني او باراني غیر محرمه ښځه وي او هغه هلک به د کړي پورې کوي دا څومره ګناه کبیره ده چې پردی ښځه د پردي هلک لاس نیسي څومره غټه ګناه ده موږ په دې باندې احساس او فکر سوچ نه کوو نو موږ له پکار دي چې په واده کې ټیک ده دا کړي دي پورې دي هغه ښځې راشي هغه زلمي مور دې راشي زلمي خور دې راشي هلک جینۍ له کړي پورې کړي نو غیر محرم هلک راځي او سره زلمي ناست ټول مې پټ دا هندوانو رواج مونږ کړی الله دې دا رواج مونږ وباسي بله خبره دا کوم چې دغسې هلکان دا تماشې او دا په پالنګ باندې چلېدو او دا غوره نشته دا زموږ د شریعت دا تاسو خو به راکوئ چې تاسو به د نوي طریقه استعمالوئ زه په دې باندې ډېر خوشحاله شوم بله ورځ د نیتویانو د زوی واده نکاحنامه وتړله او ما راغلو ما ته وایي چې زه د نبي طریقه کوم څنګه وکړم که دا بچی بولم او دویم نه بچی بوله کور کې جامې واغونده هلک د بچي د جامې واغونده خپل میر خپل مور ګاډي کې لاړ شئ د خپل کور ته ورشئ هغې سره مېلو شئ او پښتو پورې وځئ نو خوا به زموږ خلک پښتو پورې واړو نو دا ونه کوي نور هغې سره مصافحه وکړه هغې سره ورشئ سره رحبیب دایمه کوي او هغې سره مبارکي ورکوي نو ډېره ښایسته نو به چې موټر کې راوړي او خپلو ښځو به څه کوو لاله اوازونه کوو څومره افسوس هندوانو رواج مونږ کې رایج دی نو مونږ دا وایو چې دا کومې طالبات دي کوم طالبان دي که ستاسو ودونه وي د مور پلار خبره ونه منئ د رشته دار خبره ونه منئ الله به خوشحاله وایي پیغمبر به خوشحاله وایي او انشاءالله ستاسو په دین کې ستاسو په علم کې به الله برکتونه واچوي او الله پاک به ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي بله خبره دا کوم چې دنیا کې غوره د علم چې کوم دی دا لوی دولت دی لوی دولت دی او د دنیا دا ژوند چې دی غوره دا ډېر محدود دی دنیا کې که تاسو ته تپوس وکړم چې قیمتي څیز کوم دی تاسو وایئ چې سونا ده لعل جواهر دي قیمتي څیز دنیا کې د انسان زندګي ده زندگی چې کوم دی انسان سره د سور کو کارکون بسري سور قیمتي جوړه اغوستي قیمتي واسکټ اغوستي قیمتي مټاري وغمو کړي قیمتي کړای وسره په چې کله د ناروغ ووتو بیا څه کېږي بیا دا ټول بې قیمته شي نو انسان ستا ژوند ډېر قیمتي دی ته د ژوند د خپل د آخرت کور جوړ کړه زرګدن ښایسته کړه د قبر زندګي ښایسته کړه د حشر زندګي ښایسته کړه چې الله دې دا محدود ژوند دی چې په دې الله ستا ابد ابدا زندګي ښایسته کړي بلکې تقوا ډېر لوی صفت دی الله ځای کې تقوا راوایي هغه یو وخت مو ډېر نه خراب کړم یو منجاریتوب یې کول وکړی منجاریتوب او دنداسي او عطر ګرغول او ډېر یو نیکمرغه انسان او تقوادار انسان الله یې ویلو هغه روانو هغه شنه خاتون په کوڅه کې وځو بادشاه وکړو
أغا ويدا وسرواس كلا ويدا شدا دا ضميرة دنينك دا ضميرة دنينك جدنا ضمير الصوتو شاعر دنينك وراشة ماذا مولانا دا طانا تكون دي صوتاني شاعر دنينك بادشاہ غلوب كنا مطالبوكا خراب مطالباتنا وكا او أغا إنسان دين دا الله نبيانو تقوم بكي أقوي جداد أقول تبي خلاص تام مطالبة بزبوركم ستا خواهش بزبوركم وبيو شرط ويس الشرط ويشرط هاي شزبو أو يقولهم أو تبي جامي زبو أو تبي زانو فاكم أو تما تدخل الضرورة ويخاف لا خبره أيوة يو قسم صابون يو قسم خميات أو يو قسم توجيه أخي ما شوك سنوبه ولا روله أو جدينا نوتو الله نبيري كنا أو ويني شو ما مقدر رواني ما ضرب محاسبة كيجي الله توضر بيشكيكم الله ما نقبل وقت بوس كي ناقص شركو يرتلقي قنقيرة واحد تقنقي أو طول استنى تركوب ظهره وكذا لا نصنع كده الله تبيري لك تقوى وبريض بكي قنقيرة أخي وصاروا وطبخوا أو بطول بجامو ماني بل ضاندق لبسين قنقيرة طولوا لعرب شباب تروضوا شباب شادوا وطوقاتوا أغمين تدورا ليوانين روستي ليوانين هو صباح ليوانين لا ليوانين روستي أغير أغروتو أو جروتو لا من زمان كبيرة من طالب باك وأغنى الله باك أغيزتكو تتقواه بركات أغنى قدرتي خوشبوية روانة أغنى قدرتي دا جدادو جدادو الدنيا كدونا ولي الله هو نرخبكو نتجاثر أمي لو شو ورطبيني دا أتنكم دا لوني دا أتنكم دا راخستني ويواثر أنت النشتا خضر عمل من الله هزاد بارك كديو الله باك ما لدا صفات راكو دمشق دا عمل من ما نعرف خيجي تاسو وقت خرابو خبر شيء تاسو خبري من يطوكي هو الله جمله غير تفيد دا عمل راكي الله يزمونا دي مدرسة كي يقولوا مدارس كي الله خذوا بركته دعاء بتكو وذو أفسوس كم سلوا بچي دي مدرسة كي خدمات كريو لأن أغلب رد دعاء خذوا فارغوا إن شاء الله فهم أغلب ساعات كاملة دي بنيان أزمان بشي اشتركوا أغلب الله جل وعلا وآخر دعوانا الحمد لله رب